الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو دغه تیر جمعه ما دا خبر استاسو خدمت کې عرض کړې و چې الله تعالی نظام فطرت او ډېر په اعتدال او توازن پیدا کړی دی انبیاء او رسول هم ټول د اعتدال او توازن د نظام قائمول د پاره لګلیو او د دې امت صفت او خصوصیت اغه الله تعالی د اعتدال او د توازن ذکر کړی دی او کوم ځای د ژوند په کم ډګر چې د اعتدال او توازن لمن د لاس خلاص شي نو داغه افټر ایفیکټس یا د زلزلې اصطلاح کې افټر شاکس ډېر خطرناک وي قران کریم د دې امت صفت بیان کو وکذالک جعلناکم امه وسطا چې ما دا امت یو وسط او معتدل امت پیدا کړی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل تعلیماتو کې د دې خبرې بار بار تذکرہ وکړه چې مخو محبت کې د اعتدال لمن د لاس پرې دی او نه په نفرت او دشمنی کې انتها پسند جوړيږي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
لا تطروني كما اطرأت اليهود والنصارى. تاسو ما سره د داسې محبت اظهار مکوئ لکه څنګه چې يهود خپل پیغمبر سره او نصارا خپل پیغمبر سره د محبت د اظهار په موقع حدود کراس کړل. نو قران کریم ذکر وکړه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهود او عزير د خدای زوی دی او عیسایان وی چې عیسی علی السلام د الله زوی دی. د عیسی علیه السلام په حواله هغه وی بی پلار پیدا کېدل دا د خبرې دلیل چې دا سړی میټافیزیکل دی د ما فوق الطبيعيات دی او ما فوق الطبيعيات انټیټي یا خدای وی یا جز د خدای وی یا خدای سره متحد الماهیت وی یا مشترک الماهیت وی. تاسو منطق له بیړه غر کړی د وفاق والو نو چې دی یا خدای سره متحد الماهیت وی یا مشترک الماهیت وی ځکه دا ما فوق الطبيعي طور باندې پیدا دی بے پلارا او هر چې يهوديانو. نو کله الله تعالی چې فرعون او داغه قام غرق او الله تعالی بنی اسرائیل ته د موسی علیه السلام مرګرتیا کې نجات ورکړ. نو الله تعالی حکم وکړ بنی اسرائیل ته چې دا مصر تاسو آبائی وطن نه دی، تاسو بځای فلسطین ته، تاسو بځای هولی لینډ ته، تاسو بځای ارض مقدس ته. او ارض مقدس باندې د تورات نظام به قائم وي. اوس چونکه دا خلق بلا کلونه په غلامۍ کې ایڈجسټ پاتیو، لہذا د دوی ذهن غلامی قبول کړي و او د دوی ذهن د غلامۍ په چکر کې نه خته. نو دوی د آزادۍ چې دوشو ته تیار نو، دوی په دغه شی رضاو چې دا کوم حالت کې مجون تیرو بس دغه کافی دی. او موسی علیہ السلام ته وی چې ان فیها قوم جبارین وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. موسی علیہ السلام ته وی ارض مقدس کې داسې اقوام آباد دي جبارین. او جبار د دې معنا ده چې دا ډیر جنگجو خلق دي، د فایټرز دي، د سره میسلز دي، د سره B-52 دی، د سره سکډ دی، د سره سټنګر دی. موجوده دور کې دغه د قوت مظاهره ده. د هغه دور هر څه چې وي هغه آلات او سلاح د سره موجود ده. لہذا موږ د خطې ته بالکل نزو دی خو به موږ د بیخو بن نو باسي بیړه برابر کوي. وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نو الله تعالی ولا سزا ورکړه چې اوس کوم ځای د الله حکم راشي چې اوس به جدوجہد کې هغه ځای بیا اسباب بالای بام کېدا و یا په اسباب باندې به ډیپند مکوا. په خو د الله حکم د سبب نه مقدم دی، په عقلی دنیا کې سبب مقدم دی. خو چې کله حکم خداوندی راشي بیا ته آپشن نی و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الته بیا آپشن نی، الته بیا چوائس پاتې نی، الته بیا اجتهاد له هیڅ دخل نی. بیا د نس مقابله کې اجتهاد نه کیږي، بیا خو به هغه نس منی ان ورد اند سپیرټ. نازیزانو دوی موسی علیہ السلام ته وی چې وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، مونږ دغه ځای ته قطن نه وتل کینو سو پورې دا اقوام چې هلته آباد دي. فلسطیز، آرامیز، مدیانیز، امالکایز، فینقیز، بلا ډیر اقوام هلته آباد او ټول جنگجو اقوامو. وی هلته کلاړو هغه به مغاخونو باندې وچی. محترم ورونو نه الله تعالی ولې سزا ورکړه. الله تعالی فرمایل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة
یتیهون فی الارض الله تعالی فرمایل د دوی متعلق زما فیصله دار چې دا قوم د بنی اسرائیلو ارض مقدس ته بسلويخ کال نشي داخله دي دای بوزو صحرای سینا ته دا سینای ډیزرټ وته وای چې سینای ډیزرټ ته بوزا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د سینای ډیزرټ ته راوستل صحرا کې دی رکل چې کم خلق غلامای کې اډجسټ شو هغه سلويخ کال کې د صفای هستینه ختم شو ای باندې مرګ راغی موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ السلام هغه دواړم صحرای دغه صحرا کې سینای ډیزرټ کې هغه وفات شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د معراج پښپا په دغه سینای ډیزرټ باندې تیر شو رایت موسی یصلی فی قبره ما موسی علیہ السلام وکړه آل ته په خپل قبر کې عالم برزخ کې غلګیا او بندگی کوله محترم ورونو عرض مکو استاد خدمت کې چې اوس دا قوم موسی علیہ الصلوۃ والسلام بوته صحرای سینا ته او په صحرای سینا کې سلويخ کال تیر کړ یو نوې پود یو نوې نسل یو نوې جنریشن آلتا په فطری فضا او آب و هوا کې ډیولپ شو او فطرت کې چې څوک ډیولپ شي ابیا غلامه ته ځان نه نسی ابیا غلامی نه قبلې علامه زکه خبر او کړه چې فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی یا بندے سارائی یا مرد کوہستانی اس په فطرت کې آباد خلق دوی به جدوجہد ته تیار خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد داغه نقباو کې یو نقیب یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام اغه الله تعالی نبی او یوشع ابن نون ته الله تعالی حکم وکړو چې دا بنی اسرائیل د هغه مشن په اساس اوس ارض مقدس ته بوزا یوشع ابن نون دوی راوستل ارض مقدس کې بلاد الشام کې ډیر کړل اگر چې دوی حکومت قائم نکړي شو البته یوشع ابن نون دا غزای د حکمران په تعاون او په تایید باندې د بنی اسرائیل لپاره بنی اسرائیل پرسنل لا سیستم موږ ورته د انګريز دور کې مسلم پرسنل لا سیستم صحیح چې د مسلمانانو میراث نکاح او طلاق خاندانی تنازعات دا به د شریعت مطابق حل کیږي هغه ته به مسلم پرسنل لا نو دغه ته بنی اسرائیل یا اسرائیلی پرسنل لا چې د تورات په اساس به دوی خپل مقدمات فیصله کوي کم مقدمات چې د پبلک لا سره تعلق نه ساتي پرسنل او فیملی معاملات سره تعلق ساتي نو یوشع ابن نون په دای کې د ملکه یو سیستم قائم کو چې د قبیله ملک دا بخپل قبیله کې دنه سپیریئر اتارټی وی د دوی مالی معاملات به د قبیله ملک حل کوي او د هر قبیله د پاره د قبیله نه یو قاضي مقرر کړ چې شرعي مسله به د قاضي حل کوي او که کوم ځای خبره هغه فیصله نشي نو فائنل اتارټی به یوشع ابن نون هغه مسله مالی وی او که مذهبي وی هغه بری فرقيږي یوشع ابن نون ته عليه الصلوات والتسلیمات محترم ورونو با تقدیر از به کو استاد خدمت کې څه زمانہ بعد په بنی اسرائیل باندې تاسو سورې بنی اسرائیل کې دا ذکر کوي وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله تعالی په جالوت مسلط واقع سورې بقره کې ذکر ده چې مقابله کې الله تعالی طالوت بادشاہ مقرر کړ او داوود علیه السلام داغه نه بعد بیا 39 ایئرز د پاره یو کم سلويخ کال حکومت داوود علیه السلام وکړو او یو کم سلويخ کال حکومت سليمان علیه السلام وکړو خو دوی نوړاندې یو پیغمبر راغله دغه ته وای عزیر علیه السلام يهوديان ورته ازرا IZRA او دغه ازرا دغه مسیح دی لکه څنګه د عیسایانو مسیح د عیسی علیه السلام مونږ ورته مسیح وایو خو نه هغه تصور لکه کم تصور د کریسچیانټی چې دی مونږ مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام خو زما د مسیح تصور کې او د عیسی د مسیح تصور کې دومره لوی فرق دی لکه فرق د خالق او د مخلوق فرق د عابد او د معبود محترم ورونو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې کله جالوت راغې او بیا داغه نه بعد بخت نصر راغې د دوالو حکمرانانو يهوديان ذلیل کړل بنی اسرائیل ذلیل کړل دغه قتل عام وکړو فلکونو خلق ولا قیدیان کړل
او بخت نصر او جالوت دواړو هغه یو آرډر جاری کړ چې چا سره د تورات پاڼه پرته ده هغه پاڼه وسوځوي دا سړی هم وسوځوي او چې چاته تورات څخه حصہ یاد ده هغه سړی مړ کوي سو پورې چې د تورات بنیاد موجودي نو اسرائیلیت او يهودیت دا دنیا نه ختميږي نه ځکه اساس خو دغه آسماني کتاب دی لہذا دا آسماني کتاب ته ختم کړي لہذا چرته د تورات پاڼه نه و نه چاته د تورات یو لفظ یادو هغه ټوله طبقه هغه تهته کړه الله تعالی عزیر علیه السلام راولېګو او اثرینو ټول تورات د الف نه یا پورې د ابتدا نه انتها پورې الله تعالی د عزیر علیه السلام په قلب او دماغ کې یو سی ډي ولګول تورات تاسو سی ډي خو پیژنئ کنه پیژنئ یو چپ ولګو دوره معمولی یو سیمه ولګو دوره مختصر غونډه عزیر علیه السلام بیت المقدس تراغه ټول تورات ابتدا نه انتها پورې يهودي قوم تواورو لہذا دا شی چونکه ما فوق الطبيعي طبيعياتو کې دا څه نه کیږي ما فوق الطبيعي يهوديانو دا شی اکاموډیټ نکړې شو هغه وی دا عزیر د خدای زوی دی ځکه دا تورات اول نه اخر پورې چې نام او نشانه باقی پاتې نو بغیر د زبر او د زیر فرق نه اول نه اخر پورې اورول دا یو عادي انسان نشي کولای لہذا دا عزیر بیا خدای سره یا متحد الماهیت ته یا مشترک الماهیت ته سيزان ما وتا دغه قران کریم کې ترجمه کوي په پته نه پوښتنه مقصد یې سره بس یو خو يهوديانو چې عزیر د خدای زوی دی او عیسایانو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی سو پورې چې قران کریم کې عروس حضرت قرآن کا باغا براندازد عروس حضرت قرآن کا باغا براندازد کہ دار الملک ایمارا مجرد بیل دزغوغا دا قرآن فهمای دا پارا د دل دماغ صفائی دا ډیر بنیادی ضرورت دی الله تعالی زمون قلب و دماغ صفا کی تاسو ټول امين وای نه زمون د امیانو قلب و دماغ ګنده دي د مولانو ګړبړ دي خدای دې ټول طبقه باندې رحم کی تاسو ټول امين وای الله تعالی ټول امت باندې رحم کی تاسو ټول امين وای نازیدانو عرض بکو استاد خدمت کی چې قران کریم فرمایل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الله تعالی فرمای يهوديانو د عزير عليه السلام ما فوق الطبيعي شيبان داوی ولر چې دا د خدای زوی دی عيسى عليه السلام ما فوق الطبيعي او میتافیزیکل طریقې سره پیداو ودا د خدای زوی دی نو دا غلو ده دا څه شي ده دا غلو ده او قران کریم فرمایا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم او اهل کتاب خپل دین کې غلو مکوئ لیمټس برقرار وساتئ to keep up with limits don't transgress it دا وایلیټ کوما دا پامالوما ځکه د حدودونو که بهر اوتی دغه تباہی ده نو یو طرف ته سړی محبت کې تباہی طرف ته وزي لکه دغه خلق وتل او بل طرف ته خلق نفرت کی تباہی طرف توزی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې لا تطرونی کما اطرات اليهود والنصارى صحیح نو کله مونږ په محبت کې جذباتيان شو نو به وخت کار شروع کو نو به وخت چې سړی اوس لخته چې هغه ځای رواني او ټوپ ته دی ځای نه وې نو کوم ځای به پروتي صحیح دا موږ ټول ځکه لخته کې پراتی چې لا موقنی موږ ودانګه نو به جوړ موږ ور ټوپ کړو ځکه ایکسایټمنت دی ایموشنلزم دی جذباتیت دی قرآن کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اللہ تعالی فرمائے دے انسان فطرت کے جذبہ پرتر دے ایکسائٹ کے گے دے ایموشنل کی گی جذباتیت نتیجہ داوی جذباتیت نتیجه داوی چې کته په حالت کې هیلث وایز اینڈ ویلث وایز نو سړی بیا د خدای دعوی ته تیاری د جذباتیت وجه ده دا سړی بیا د خدای دعوی ته تیاری او که تکلیف په باندې راشي بیا د حقایقو نه انکار وکړي بیا چغي وای بیا پکې استقامت ني بیا صبر پکې ني او صبر او استقامت او سټډ فاستنس دا د قران او سنت په اساس باندې مطلوب دی قران کریم کې بار بار الله تعالی وایي صبر صبر سوي الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعل آیتونه خو تاسو ته یاد دي هغه مفاهیم از د کول پکار دي
امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې کل صبر فی القرآن فهو الاستقامه. هر صبر چې قرآن کې ذکر دی هغه قاعده کلیه ورکړې ده او دا استقامت ده، دا سټیبلیټی ده. خو امام ابو حنیفه ډیره خبره کوي، هغه وایي صبر او استقامت متلازمان. هر صبر په قرآن کې استقامت نه، صبر او استقامت دی متلازم. که سړی کې صبر نه نو مو وایي چې سړی کې استقامت شته، او که سړی کې استقامت نه د صبر مظاهره هغه کول نشي. ما مرګرو ته وې ما زلک پکې یو دریم تصور درکوم. انګریزي کې یو درې الفاظ دی، یو پیشنس، یو د سټیبلیټی، دریم د سټیټ فاستنس. او دا سټیټ فاستنس دا د پیشنس او د سټیبلیټی نتیجه دی چې کوم سړی په فطرت کې او نیچر کې صبر او استقامت وي، پیشنس او سټیبلیټی وي، لازمی نتیجه ده چې دی به کانسټنټ او کنټینیوس کار کوي، سلو اینڈ سټډي وینز د ریس، او نتیجه والعاقبۃ للمتقین. والعاقبۃ دا ټول انګریزي فارسی او هندو زبا او دا ټول سنسکرت مکرسک راجمه کوي، ځکه چې هغه بنیادی سنس د ټولو یو دی. صحیح، ځکه دا د عقل پس منظر کې را مقوله معرضی وجود کې راغلي. نو چې کله صبر او استقامت دواړي، ها سټیبلیټی او پیشنس دواړي، لازمي نتیجه ده چې دا سړی به سټیټ فاست وي، د باندې هیڅ فرق نه پریوزي چې دنیا کې څه کیږي. د استقامت سره، صبر سره، سټیټ فاست او کانسټنټ او کنټینیوس خپل فائنل ډیسټینیشن طرف ته رواني. د باندې لار کې تکلیف مراشي، دا وای نو پرابلم، اوکے لیټس سایکل اٹ. یس دل بتداو کی چې اغلطه بیا ګوري چې اوس دې ځای مال قدم څنګه انداز سره غستل پکار دي، کوم ځای ته قوت به راشي دینه په ما وې ظفر ډیر عجیب خبره کړې ده چې ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا. دا شعر یاد کړئ کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو نہ کتنا حصہ بے جود و سخا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. دا ډېر قبالی شعر دی کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو نہ کتنا حصہ بے جود و سخا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. چې کله ته قوت کې اغلته ته الله نه یریږي سورا، اغلته ته الله نه یریږي سورا. چې کله ته په مصیبت کې اغه ځای ستاسو زړه کې د الله یا رسول ده، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. دغه ځای د انسان صحیح ټیسټ کیږي چې دا سړی په یاره کې دی، آیا ته اوس خدای یادای او کنه یادای. دا سړی په عیش کې دی او ډیر لوی قوت کې دی، د زړه کې د خدای یارم شته، که غریب له سټ باندې خپکی دي او غریب له سټ دباوي، غریب له سر د خپلان دی کوي چې دله خوش بیړه غر کا پتہ نشته کل کا کوئی پتہ نہیں لگتا what will happen، چې سبب سکی. نو قرآن کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. د دواړو جهانو سردار فرمایل چې لا تطرونی کما اطرات اليهود والنصارى، و ما سره داسې محبت مکوي. اطرا یطری اطراء توا سره. صحیح، ما مرګورو ته مې په دې اردو کې یو لفظ دی اطرانا، هغه تی سره دی تقریبا مفهوم د اطراء فتوا په عربي کې او د اطرانا په اردو کې تقریبا یو دی. غالب د لفظ په خپل شعر کې استعمال کړی دی چې بنائے شاہ کا مصاحب پرے اطراتا، اطرانا بنائے شاہ کا مصاحب پرے اطراتا، وگرنہ شعر میں غالب کی آبرو کیا ہے. نو دا اطرانا اردو کی بعینه اطرا یطری اطراء په عربي کې. عزیزانو حضور اسلام فرمایي لا تطرونی کما اطرأت اليهود والنصارى، لا سمکوي. او دغه وجوه چې حضور اسلام والسلام سره صحابه روان دي، د عربو بعضی قبایل خپل سردار ته سجدي لګي. صحابه عرض کو دا الله پیغمبره کدا عظمت معنا دادا چې ادنا د اعلی ته سجده کوي، ادنا د اعلی ته سجده ریس کیږي. فانتا حق ان يسجد لك، بیا ته خو زیات حقدار دی چې مونږ ته سجده ولګو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن. کزما پمیشن کې او زما دل کې د انسان تر سجدي لګول څه گنجائش وي، نو ما به خود ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجدي ولګوي. خود ته مې حکم کړو
چې خپل خاوندانو ته سجدي ولګوي او دا خبره حضور علیه الصلاۃ والسلام د مدینه فضا کې وکړه ځکه د مکی او د مدینه فضا کې ډېر لوی بنیادی فرق وو مکه معظمه کې میل ډامیننٹ کلچر وو مکه معظمه کې میل ډامیننٹ کلچر وو الته د مردانو حکومت وو د حکومت د مردانو حکومت او په مدینه منوره کې هغه دور کې فیمیل ډامیننٹ کلچر وو صحیح الته د خزو حکومت وو الته خزو زورور وي خاون ورته حاجی کول او دغه وجه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه تخپل خزي او خبر را برغه کړه صحیح نو حضرت عمر هغه چرته دا شی برداشت کو هغه ورغه مارای نه ونیوله او په مارای ورکې ناشته ساده نو باسم زه د مدینه خو نیم زه خو د مکی زه د مکی ته باندې د مدینه د معاشري اثر شو ته ما ته خبر را برغه او اي خزي ورته وې صرف ما خبره برغه نکړه او لا تعلم يا ابن الخطاب ماذا يفعل امهات المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم وتا ته پته نشته چې امهات المؤمنين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبره کړې ده خبره ورته رات کړې ده سوره الاحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده حضور علیه الصلاۃ والسلام راغه د خپل لور کوړه د حفصه کوړه وې تاسو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره خبره شوې ده څه خبره شوې هغه ویجیاو حضور علیه الصلاۃ والسلام نه موږ څه ډیمانډز کړې دي موږ څه ډیمانډز کړې دي چا ورته موږ لا د چکن صادر پکار دی صحیح صحیح ده صحیح اچھا ورته موږ له کشیده کارای جوړه پکار ده څه پکار ده چې کشیده کاری پښوی هغه جوړه را پکار ده او چا ورته چې موږ د میاوالی کوڅه پکار دی اپنه پکار دی چې هغه باندې ضربافي شي وي او چې داغه دور هر څه تقاضا شوه سوره الاحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده حضرت عمر رضی الله تعالی خبره واورېده او ورګه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها باندې خبردار ک پیغمبر نه بیاړي مانډو ک صاحب نه وکړ هغه خی بیا ونه اوس می پرېنه بیا ونه اوس می پرېنه عزیزانو نو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس د ماحول او د معاشري ځان لخپل سروي اوس دغه ځای مدینه منوره کې فیمیل ډامیننٹ کلچر دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود ته احساس ورکړ څه وکړه خود ته احساس ورکړ چې نه لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن اخو فهیمه فتینه خزوی بس هغه میسج او باټم لاین باندې غي ځان پوهه کړ چې او دا خاوندانو سره مونږ چې دا خبره برغو دا سخت خبره ورته کو کینه پکلاره ګیره وره صحیح دا خبره نه ده دا بس هغه باټم لاین واغسته شو دا خو مونږ غلطی کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاوند ډیر لوی استحقاق دی د خاوند اوس مونږ او تا چې کوم معاشره کې اوسېګو دا میل ډامیننٹ کلچر دی اوس ما په خیال له ډیولپ کیږي څنګه ها او جوړه در به راونده خبره ده شي ځکه مغرب را ورسېده څه شي را ورسېده مغرب را ورسېده ویسټرن کلچر را ورسېده ویسټرن کلچر را ورسېده سټیلایټ را ورسېده څه شي سټیلایټ را ورسېده موویز را ورسېدل ډرامې تاسو پاکستاني ډرامې هم چې سړې ګوري سفرک پکې نشته بس د مغرب ډراما او د پاکستان ډراما تقریبا یو شی 19-20 فرق بوي سبي 19-20 فرق بوي په هر تقدیر دلته میل ډامیننٹ کلچر دی چې خدته د خبرې کولو حق نشته میل ډامیننٹ کلچر خو بیا ته مونږ چې کوم ځای ورسلته فیمیل ډامیننٹ کلچر دی الته خبر سړی ته خبرې کولو حق نشته سړی لږ معمولی خبرو کی خزا هغه ټلیفون کې 911 تا 91 او 911 یې چې څنګه هنګامي ټلیفون ملاو شي بس 15 منټه پس پولیس راځي وای واټس ګوینګ آن سم مسله ده سم خزوی د زابیوس کړي خزوی د زابیوس کړي مالې داس لاس تاو کا سیو لاس را تاو کا یا وګرانونی سر وګلرا د حضور وکړه یا وختان رانونی سر نه ورته وارننګ ورکی ای ورته وارننګ ورکی وای نیکسټ ټایم انټولریبل نو بس کو دوی مرز باندې بیا دغه چالو کو نو بس هی راشي نو خاون ته شاو کړو شته سپیو باسه کور نه کور اخذ ته ورکی کرای به بیا هم خاون ورکی خدای په کې اوسېدې نشي کرای به خاون ورکی خدای په کې اوسېدې نشي تخپیو باسه خدای ر خوار کال ته پټپات باندې پروته چې سو پورې دې خزنه معاف کړي قانون دې نه معاف کړي نو دې ورته بیا وشي خدای دې پاره نو بس مونږ په یو ایکستریم یو دلته هم بیړغار کړه
او الته بل اکسلین نه غي بیړه غر کړه د چاوم بیړه پار نه ده دلته خزو بیړه غر کړه دلته سړو بیړه غر کړه او وجه ځکه اعتدال ختم دی څه ختم دی اعتدال توازن او بیلنس نشته په انساني ژوند کې او د ممبرګرو ته مې اوس مونږ له یو تحریک پکار دی دای خو مې 911 ته ټلیفون کې مونږ له یو 811 پکار دی چې مونږ هم ټلیفون کوو چې په مصیبت اخته یم لږ ما ته پنیکه را مدد شي پنیکه بهر تدبیر عرض میں کو تاس خدمت کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کرام تلو کنت امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت النساء يسجدن لازواجهن کزما په مشن کې زره برمدا گنجائش وي چې انسان ته سجده کول شي ما بزنانو ته حکم کړو خپل خاوندانو ته سجده وکوي بس صحابه هغه په میسج او په خبر او پیغام باندې پوه شو چې د انسان ته سجده کولو سیم کا نشتا څه گنجائش نشتا د هغه تعظیم هم گنجائش نشته چې هغه شباهت لري عبادت سره چې شباهت لري مشابهت لري عبادت سره استاد وګورئ په مانځ کې د عبادت مختلفه طریقې دي اولا مونږ ودرېګو سوکو یا دغه نه بعد رکوع کو بیا غینه بعد سجده وکړو بیا غینه بعد قاعده وکړو اوس دا د تعظیم او د عبادت مختلف مرحلې دي خو چې کوم شی عبادت سره خاص دی د هغه تعظیم تصور په شریعت کې نشته لہذا د لوی نه لوی سړی ته ایون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تم څوک کېده نشي څوک ورته سجده لګولې نشي خو هر چې د ولاړې تصور دی نو دا شریک ته په عبادت او په تعظیم کې لہذا سړی استاد ته ودرېږي کنو ودرېږي پلار ته ودرېږي مشر ته ودرېږي دا شرک نه دی دا بیا شرک نه دی چې کېدل ورته شرک دی سجده کول ورته شرک نو بس دا یو قاعده کلیه یاد کړئ ها چې مختلف فارمز اف هیومن بینګ د انسانانو مختلف فارمز او مختلف کیفیت چې کوم عبادت سره خاص دي په هغه اساس باندې تعظیم د هیڅ چا هم جایز نه دی هغه شرک دی اصل شی دی شرک دی او چې کوم شی مشترک دی په عبادت او په تعظیم کې نو په نیت د تعظیم باندې هغه شی کول جایز دی محترم ورونو عرض میں کو تاسو خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوند خلق په دې یو جمله پوهه کړلو كنت امر احدا ان يسجد لأحد لا امرت النساء يسجدن لازواجهن حضور پاک سره دا خطر وا چې الله مان رستو مخلوق برازي ما سره محبت بساتی زما د قبر زیارت ته برازي مسجد نبوي او د مدینه فضاګانو ته برازي نو دوی خو الته پته نشته کوم والی سرکار او کتیوں والی سرکار صحیح تاسو کوی پنجاب ته لړۍ نو چا په قبر باندې بورډ لګیدلې دا بابا څوک دی دا کوم والی سرکار دا څه کوم والی سرکار دا بل څوک دی وای دا کتوں والی سرکار نو ما تاسو کوم دا کتوں والی سرکار مې ذهن کې رااله وې دا یو مجذوب سره چې پلار بروان سپی بور پسیو پلار بروان سپی بور پسیو لہذا دی وې کتوں والی سرکار باندې مشهور نو خلک تزیغه ته موږ لزوی پکار دی څه پکار دی څوک ورته موږ له واده پکار دی موږ ورته خدای له خورکا کړي کړای نو ورته ورشه مال نه پکار خلاص مې کړي خو دوی عذاب دې په عذاب مبتلا یم محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس مون خدل ته کوم والی سرکار او کتوں والی سرکار ته دومره لوی سجدي کوو ټیټیګو ورته شرکیات کوو ناروا کوو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کفریات به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قمر مبارک باندې تیارو عزیزانو الله تعالی د پیغمبر دعا داسې قبول کړې ده چې مجال دې ته د پیغمبر قبر ته مخامخ کا او دعا خوګ بالکل دې نه فریدي صحیح صلوات سلام ورته الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الله صلی الله علیک یا رسول الله اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى تاسو حیات النبی خو منه کنه منه منه کنه حیات النبی دا زموږ د علماء دیوبند متفقه مسلک دی حیات حضور نظر د پیغمبر خو نه منه نه علم غیب منه زور سره وای علم غیب منه نه انو شکل قبر ته مخامخ ولاړې نو یا لفظ استعمالول شي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله خو دلته لاهور جمعات کې بیا دې کلمې استعمال دا مهم شی دی
دې کلمې استعمال سره دا مهم د شرک دی او ټول اصول فقه والے لیکلي چې استعمال المهمات قبیح د مهمات استعمال سره دا قبیح د مهمات باندې استعمال مهمات نه بلکې ما نه ورس چاته پوسه کوي دا یا محمد ویل یا لیکل جایز دي ما دیوبندی لپاره جایز دي برولی لپاره نه جایز سړی ماته ګوري دا خو عجیب خبره ده تا وی جدل تم د دیوبندیت لپاره مسله آسان کړه بریلیانو لپاره سخت کړه ما دیوبندیانو لپاره جایز دي بریلیانو لپاره ناجایز دي ماته وی په دې خبره پوه نشم ما ځکه چې دیوبندی د پیغمبر د حضور نظر او د علم غیب قائل نه دي د ابلاغ قائل دي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته كما قال عليه الصلاه والسلام مېمون د حدیث پاسات د ابو هريره روایت چې فرشتہ ولاړه ده هغه وړي د الصلاه والسلام عليك يا رسول الله خو مې برېلې دوست یو یا خو پیغمبر موجود ده خو پیغمبر دلته حاضر دی نو ماغه د پر ناروا ده مهم د شرک دی موږ د بار جایز دی او بار تقدیر مهم دی لہذا استعمال د مهماتو قبیح ته استعمالوي بالکل ما نو بار تقدیر عرض وکړ او دا خبره د جګړو نه دی دا خبره دنیا کم ځای نه کم ځای تور سره موږ لا تر اوسه پدې کې اختوي چې میلاد النبی جائز دی کنه جائز دی صحیح بغداد باندې شکل حمله کېده چنگیز خان او هلاکو خان کوله چنگیز خان او هلاکو خان کوله نو التم د خلکو بدی باندې جګړه چې مړي خبري اوري او کنه اوري مړي اوري او کنه اوري عیسایت باندې چې کله وبال لاته نو د عیسایانو د مختلف فرقو جګړه په دی و چې کوم شپه باندې عیسی علیه السلام په صلیب خطه خمبيره ډوډۍ خوړلې او کپتیره چاوي پتیره هغه وې د کافر دی ځکه هغه په شپه باندې خمبيره خوړلې صحیح او دا اغیارو دا غي همیشه کوشش هم دی چې مسلمانانو په دې خبرو کې په یو بل باندې ورواړي الکه دین واضح دی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا او چې بیا کله یو فکر سره د ځان تړل دی بس دا فکر د اسلاف کتابو ګورو چې هغه سوایو د مونږ هم د غرايده بیا زمونږ هم د قرايده فتاوا دارالعلوم دیوبند سلی کړی دي د قزما رايده فتاوا دارالعلوم حقانيه سلی کړی دي دغه زمونږ رايده نو به هر تقدیر عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد او الله زما د وفات نه بعد زما د قبر نه بت م جوړې چې خلک بندگی او عبادت شروع کی لہذا تاسو ګورئ دا دعا الله دا سه قبول کړی دا الته چې لاړ شي یې ولاړی ورته صلاة والسلام ورتوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيو قدم راندشا أو بيو وجه صلى الله عليك يا الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق يا خليفة رسول الله يا صاحب رسول الله يا ثاني اثنين يا فلان وفلان صحیح او بیا قدم روان دي حضرت عمر ته الصلاه والسلام عليك يا عمر بن الخطاب يا خليفه رسول الله يا امير المؤمنين يا اشد الناس في امر الله وفي دين الله صلى الله عليك نو anyhow جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وکړه چې اللهم لا تجل قبري وثنا يعبد خدای زما قبر نه بت م جوړه چې خلک عبادت او بندګي وکي نو عزیزانو د حاصل د کلام دا چې اعتدال او توازن دا الله تعالی ته مطلوب دی د اعتدال او د توازن لمن د ژوند په هیڅ میدان کې د الله سم پرېدا کله په سیاست کې پرې خو ده نو سیاست بری تباہی که معیشت کې پرې خو ده معیشت بری تباہی که معاشرت کې پرې خو ده معاشرت بری تباہی که رشتہ دارای کې پرې خو ده رشتہ داری بری تباہی که دوستای کې پرې خو ده دوستی خو چې کوم ځای دی هم د توازن او اعتدال لمن د لا سپرې خو دا هغه فیل ته تباکی غیر تبای طرف روان کړي قران کریم کې الله تعالی فرمایي ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الله تعالی فرمایي په اقتصادي میدان کې په معاشي میدان کې don't be spendthrift دا سه مصرف هم جوړېګا چې بس جوړې لګي او پته نه لګي او پته نه لګي خو الله تعالی دا سه بخیلم مو جوړېږي چې لاس ته سټ ته تړلې نو په معیشت کې اعتدال سیاست کې اعتدال معاشرت کې اعتدال پرشتدارای کې اعتدال په صداقت او رفاقت کې اعتدال په هر ځای کې اعتدال دا دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبر او چې احب العبادات الا الله ادومها او سیوش په خو بسړې را پاسي نو 200 رکعات تهجد وکي صحیح نو بلش په دا مسخوتن منظم نکي
پته ولګی چې مرګري د اعتدال او د توازن بیړه غرق کړی دا اعتدال او د توازن بیړه غرق کړی دا نه مرګري فرایض او واجبات او سنن موکد دي کې کوتاهی مکوا دي کې کوتاهی هر چې مستحبات او مندوبات دي بس دومره کوا چې ستړی کېږي پنه عمره کوا چې ستړی کېږي پنه پیغمبر زکه فرمایي صلی الله علیه وسلم محب العبادات الى الله ادومها صالح بن ابي الجعد رضی الله تعالی عنه تابعی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ شاگرد دی او حضرت انس راته چې قام فينا رجل من الانصار فقال يا رسول الله رو سڑے دانسارو زمون جماعت کے پاس پیغمبر علیہ السلام تے ہوئے چې او دا اللہ پیغمبر متساغا قیامت بکل رازی وی حضور پاک راتا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دے سڑی تے ذکرو کو چې وما عادت تلحاد قیامت تا پوس کے ستیاری دی ورطنی اولی دا س پریپریشن دے س اعداد دے وما عادت تلحاد تاولا ستیاری کردے او صحابي پیغمبر علیہ السلام ته جواب ورکړي چې ما عادت لها من كثير صلاه دا لفظ یعنی دا لفظ د غور محل دی دا شنووي چې ما عادت لها من صلاه ما عادت لها من كثير صلاه ډیر نفلونه میجنې دي کړی ما عادت لها من كثير صلاه نه دا څه ما په شان کمزور اسلو کمزور ان سنس بس 2 رکعاته به چرته وکړو ټول ورځ پکې یا 3 رکعاته 2 رکعاته یا 3 زمانه شي چې ما به چرته 3 رکعاته نفل پوره کړی پر ورځ پکې ځکه ما نه کېږي ډېر کمزور یم په دې باب کې نو فرمایل چې ما عادت طلا من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه کله کله ما نه څوک تاسو کوي تهجد پراپر ټایم سره نو زورته اندای ټایم دی وای طریقې سره وام طریقې دادا وای رکعتونه سور دي ما د پاره خود ودی استغفر خدا ما عادت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه و ما نه ډېر نفلونه کړې دي نه می ډېر منځونه کړې دي نه می ډېر نفلي صدقه ور کړې دي نه می ډېر نفلي روزي نه ولیدي البته یو شی ما سره مضبوط دی یو شی ما سره مضبوط دی عقیده او عقیدت څه شی دا الفاظ بیان صدیقه دا صدری خبري دا په سطورو کې نه ملایږي بیا منبرګور ته تاسو ته تیر جمعه مو وې مې د سیکولر ساينسز او د ماډرن ټیکنالوژي د ټول له لوی وبالدار چې دنیا کې ادب پاتې نشو ادب پاتې نشو دنیا کې ادب پاتې نشو ادب پاتې نشو ادب ان دی مینینګ اف ریسپیکټ اینڈ ادب ان دی مینینګ اف لټریچر چې په دنیا کې نه عزت پاتې شه د مشر او د کشر دا د ماډرن ساينس او ټیکنالوژي او د سیکولرزم شخصانه ده او دویم په دنیا کې د لټریچر شوق پاتې نشو مطالعه خلق نه کوي مطالعه خلق نه کوي صحیح سټډي خلق نه کوي ها زموږ مولوی صاحب الله دې ولاجر ورکی وزیر تعلیم سے واره ته ویجی او لایبرری افتتاح په دې دغه کې وکړه په دې ثواب د مورته ډېر د خوکړه الله تعالی اجر درکې ما لایبرری خو ډېر خره خصوص کتاب ګوري نه لایبرری ما ډېر خره خصوص کتاب ګوري نه مالدار وته موزګار نه غریب خورته بالکل نه وزګار صحیح بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا شاه منصور شیخ سے اللہ تعالی غریب رحمت کی پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا اسلام ابتدا کے اجنبیو وسيعود كما بدا او په انتها کې به د قرانګي اجنبي فتوبه للغرباء اي مرګريا د دې غرباونه مليان طالبان مرادي ځکه مالدارو دین پرې خود د مالدارای د وجه غریبانو پرې خود د غربت د وجه هغه د مستاینه نه کوي د نيستاینه نه کوي د مليانو طالبانو ته پاتې شي نو زما په خیال خو مليان طالبانم له غوړ دي اوس دینم پاتې شي مليان طالبانو اوس له غوړ شي نه صحیح دغه زه چې سوره پورې دلته نو ما بر طالبانو دومره خسته خسته جامې نه کړې خې دي الحمدلله وای الحمدلله صحیح شو نو ډېر خدي خو بهر ته ډېر دغه ظاهري اثر چې کوم په مليانو طالبانو اوس ظاهر دی نو کدي سره دینداري غو فکر ختم شي او د مطالعه غو فکر زما په خیال به مو خساره کې روان یو که فائدہ کی بیا خساره کې روان یو نو بهر ته ډېر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ټول دنیا ته اعتدال درس ورکو د توازن او د بیلنس درس ورکو چې د ژوند په هر میدان کې بیلنس برقرار ساته توازن برقرار ساته نو موږ ایکستریمیست یو
میل ډامیننت کلچر دی خزه که خبره کوي وي غلی شګي نسترګې نه وباسم صحیح او غلی شګي نه راځم نه پرې کوم او غلی شګي نه مړای باندې غلی کېږم دا ناروا دي دا حرام دي بچي مونږ دا هغه د تربيت او دا ډیولپمنٹ نه کوو چې هغه له گروث ورکو چې بچیا تراشه دا کار کدا شو کو نو څنګه صحیح نو هغه دومره دباو ساتو چې داغه صلاحیتونه نه ډیولپ کیږي او بیا ته ډیماند کو د ټینیجر کېدو نه بعد چې تو کارګزاري وخایا الکه مرګري تا غډي ولپ کړه نه دي دا چپس خو پکې لګي تر وو کالو پورې شو کالو پورې تر وو کالو پورې دماغ ډیولپمنٹ شروع وي صحیح او الله تعالی مختلف الیمنټس لګي څنګه دماغ کې څنګه مختلف او د دې وجه چې څکلره وو کالو ترسي الیمنټس ټول لګیدل پیغمبر فرمای بروس بیانکم بالصلاه اذا بلغوا سبعا چې چپس لګیدل شابه زرزري فلف کا زرزري دوکا دا چپس زرزر فلف کا که اوس دې فلف نکړ نور شي په ورو خطر بیا وروته تر ګیله مکوه وروته ګیله مکوه نو د وو کالو نه بعد چونکی په دین کې مونږ د ټولو نه اهم شی د پیغمبر د مانزه تذکرہ وکړه خدا نه چې بچي سره پوښ کاوه که بل خبره کینې به پانشي کوم صحیح انا مرګري راشه څه راځه کینه تانن سکول کې څه شی ویل دي دا مې ویل دي خو بچي ته ولیکه دا لفظ شابه consideration د دې انالیسس وکړه نو په یوه چې consideration CON con sid SID yes ray RA shin DION اوس دا چپس دي په دې کې دا شی ورته فیډ کوا کدا شی نه ورته فیډ نکړل نو بیا دا غنه ګیله مکوا او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د لسو کالو شي چې کله وضربوهم عليها اذا بلغوا 10 داسې مکو چې شرط او جتیز مکه له اخلاصه او یاد کړئ صحیح به یاد کنه به یاد صحیح اوس که هغه د ورسره سختی کې دا ټرننګ پوینټ دا غجوان کې تاسو شه دا ټرننګ پوینټ دی دا نه دی او ټن نخلی نو کدا ټرن په غلط طرف باندې واغسته په هغه ایگزیکټ ورواچو نو بیره دی ورغر کړه دنه بدمعاش جوړیږي دنه بغونډه جوړیږي ته به سبا اجرتی قاتلی ته به جوارګری دا به یو لوی فتنه د معاشره لپاره او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ذا بلغ ولدکم 10 فواخیه کلستا بچه لوریا الک استا بچه کله لسو کالو تورسی فواخیه واخا یواخی ماشاء الله اگر چې فصول یک بری بیڑا غر کړه تاسو ته یاد ده واخا یواخی مواخاتن حضور پاک فرمای چې ذا بلغ ولدکم 10 فواخیه چې کلستا بچه لسکارو تورسی ناغه داسه هندل کوا او داسه ډیلینګ ور سره کوا لکه څنګه چې ډیلینګ کې خپل رور سره یا خور سره نورور او خور خو سره مساوي درجه کی کسب اونچ نیچی پکې وای زور سره دا کوم د هغه مور پلار اولاد دی برابر په برابر رور دی او کو خور دا نو سړی ورسره مساویانه برتاو کوي پیغمبر فرمایي دا بچي کې ډیولپ کې نو چې د لسو کالو شو مساویانه برتاو ورسره شروع کا اذا بلغ ولدکم 10 فواخیه مساویانه برتاو دا چې اگر چې د لا د ارننګ پوزیشن کې نه دی د ګټي پوزیشن کې نه دی خو چې څه کار کې په خپل مالیاتو کې نو دی بچي ته وایي بچي لګراشه ستا څنګه خوخه ده دا غواک خرڅکو او یو بل غوالو سندای راولو یا فارمای راولو اب شودیم ډیر کوي بچی څنګه له خوخه ده د می خپلار به پیسې کوي نو کدا خرڅکو او بل یو ځوان غونه می خوالو اوس د بچی هغه سیمه ده هغه لا 50 روپۍ نه دی ګټلی نو یو طرف ته خدای ډیولپمنٹ او تربیت کیږي ټریننګ ورکه دویم طرف اغلط احساس ورکه چې بچی زما په نظر کې ستایو قدر او قیمت دی زما په نظر کې ستایو عزت ته یو مقام دی پیغمبر فرمایي ذا بلغ ولدکم دې ته وای د توازن او د اعتدال ژوند سوې ورته د توازن او د اعتدال ژوند نو پرس کوي ما که دباوي چې د راتلو سکال شي لوی فتنه تعالی پاره مو د ټول امت ته پاره نو قران کریم فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك او بل خبره تاسو ته کوم دا خبره اگر چې تاسو په اکثر ملګرو په ذهن ډیره خنه لګي مال ته کده ټول خلک لګیا دي بچي حافظان کوي کنه او ټول خلک یې اکبر رسول باندې ورچولي دي دام د امت سره زیاتې دي د چا چې وسرسي چې خپل بچي باندې ماډرن ټیکنالوژي وای باید چې هغه خپل بچي ماډرن ټیکنالوژي ته واچي حضرت شاه صلی الله علیه تقسیم الاقسام ذکر کوي څه ذکر
د تقسیم الاقسام ذکر کوي هغه په یو فیلډ باندې ټول امت ورچول دا د امت سره ظلم دی او دا پیغمبر تعلیماتو خلاف خبره ده صلی الله علیه وسلم. بنیادی ضرورت د مسلمان دا چې د مسلمان جوړ شي او د دین مبادیات باندې ټول شي مسلمان جوړ شي او دا هم د ایکسایټمنت او د جذباتیت یو بل شی دی. بس ستابچی سلور دی سکه ټول مدرسه کې دي عمر ګری دا ټول له جمعتونه چرته دي دا بنداج ټول له مولان دي امامان دي دا کور په کور به جمعتونه جوړوي کسه چې کم سړی مولا کېږي نو مدرسه جوړي چې کم سړی مولا کېږي نو اوس مدرسه خو بیا اخراجات او خرچونه غواړي چې خرچونه غواړي اوس خلک ددل تصوره چې ټول مدرسو له پیسې ورکړي صحیح. اوس دا د مدرسې معتمم غریب دی او بیا لګي ذلیل کیږي با رسوا کیږي با خلکو ته زولای نشي خلکو ته زولای نشي. نمبر اول. نمبر دویم حکومت سره کمپرمایز کوي نو چې حکومت سره کمپرمایز کوي نو حق خبرو بیا څوک معتمم سي کولی شي کولای شي ځکه هغه ته ګرانټ راځي چې ګرانټ راځي د حق خبره کولای شي صحیح. حضرت مفتی سنت الله علیه هغه ډیر دورس او دوربین نظر لرو د ضیاءالحق دور کې هغه فتوا ورکړي دا پیسې مدرسو لپاره اغستل حرام دي ناغه د خلکو ذهن کې نه راځل. خو قلندر هرچه گوید دید گوید شک مکن هرگز قلندر هرچه گوید دید گوید شک مکن هرگز پس 30 سال ایمانا محقق شد بخاقانی. نو 10 کال شو چې مفتی رحمت الله علیه دا فتوا ورکړي وا وې دا پیسې غستل دا د مدرسو لپاره حرام ناروا دي صحیح. نو مولایان به یو طرف ته جمعیت کیو بل طرف ته پټ پټاغه پیسې مغسته پټو پټه به. نو یو ځل حضرت مفتی رحمت الله علیه ته چې خبر وکړي چې طالب نن استاد سره تلخ کلامی کړي وا طالب نن استاد سره تلخ. حضرت مفتی رحمت الله علیه ډیر دوربین او دوررس نظر لره هغه ویل دغه مدرسې معتمم سه به یقینا د حکومت پیسې غستې صحیح شو. بیا چې پته ولګي یقینا پیسې غستې وي هغه وی ګوره په دین باندې چې زمونږ عقیده پخته شي نو دا هغه پس منظر کې کوم افټر شاک سرازی نه هغه باندې به یقینا عقیده پخته ساتي. قلندر هر چه گوید دید گوید شک مکن هرگز پس 30 سال ایمانا محقق شد بخاقانی. نزیدانو اپ پیسې مدرسو والا واغسته اوس چې وای غستې سوره موده وا اوس حکومت ورته اډیټ وکاو حکومت ورته اډیټ وکاو. دا خو یو عقلی مسله ده چې زه تعالی پیسې در کوم نو زه دا حکم درم چې تانه تاسو کوم چا پیسې کم ځای ولګو نو موږ اوس احتجاج کوو چې نه اډیټ بنه کوي سبا نه کوي اډیټ نو دې سره بیا بدګمانه پیدا کیږي چې بیا دا پیسې به تا کوړته وړي چې اډیټ کولو ته تیار نه موږ مرګریا کا هغه لومبانز باندې دا پیسې قبول کړي نه وي نو مړې دي خو نه دا مدرسه مړې ده نه تمړې دي نه دا مدرسه مړې ده نه طالبان او مولیان مړې دل نو چې هغه ځای دی واغستې نو دا شیخ چې څه وخت غواړي نه غي انټ بتاوي چې نه موږ پیسې درکړي دي اډیټ وکاو سبا اډیټ وکاو. بهر تقدیر عرض وکړ تاسو خدمت کې چې تقسیم الاقسام حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي د امت د آبادی لپاره بنیادی ضرورت ته او چونکی موږ تقسیم الاقسام نه کو ټول په یو اړخ باندې روانیو لہذا خساره غلامی ذلت اور رسوائی دا د امت مقدر دے. گواہ دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. سيزانو د اسلاف او هغه تاریخ هغه واپس راوستل پکاري چې زمونږ اسلاف مونږه صرف به تور نوم ذکر کوو. ما تیر جمعه وی چې اولایک ابای فجینی بمثلهم داخله چې هغه کارګزاري کړی دا زه ملته بریتانو باندې لاسو کله کله د یونیورسيټو کالجو کې سلیکشن مې سره کوم نو بریتانو باندې لاسو مغیتا و یو نو ایوسینا he was our great grandfather and what do you think about al-Radi or al-Haytham or Ibn Hayyan or Gaber? Say, they were great people. They were philosophers. They were scientists. They were people of technology and things like. نماوي کوس دغه نمونم نه وي نو موږ سره هیڅ شي نه چغې تم خولې هیڅ شي نه سره چې دا څنګه غوسه کول خلک دي او په دې باندې نه دي چې زموږ اوسبرګ او په حوالو ته هغه استا اوسبرګ په حوالو ته موږ په یو جیاس کې شپږ سوالو او سره سامان یې لزو څنګه یو په دغه سوره بالو ته دغه متر بيکی پورته
څوکم کنده پروتل به کې پورې بتلو مونږ کو شپږ سره سامان اوچت کو 1200 एल्टीट्यूड था 30,000 फीट की बुलंदी पर 30,000 फीट की बुलंदी पर हम इंशाअल्लाह 7 घंटे और 10 मिनट में लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे ناغه وستا خو یو له ته مونږ خدا روزانه لوزو درکې د امریکا او د یورپ داغي اسمان غو په جیادونو دومره ډک دي لکه رستورو په ښکاری اوس پته ولګی دا چې اوس ما او تاسو به عزت کړه راځي چې دغه عقیده او عقیدت سره ما او تا کې د عصر تقاضیم پیدا شي د عصر تقاضی سری او هغه تقاضی پوروم کو هغه صحابي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته متساغ قیامت بکل راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما عادت لها وی تا قیامت د پاره ستیارې کړې دي صحابي جواب ورکړي ما عادت لها من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه حالانکه صحابه د ټول عاملان خلقو د دې فارغ وخت څه کې تیرې ده عبادت کې د دې فارغ وخت په عبادت کې تیرې ده د رومیانو ته چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې یو خساره وشو یو شکست ورته وشو سره د ماډرن ټیکنالوژي او د پوره تیاری د رومیانو جرنیل هغه وې خیانت شوی دی که پلانینګ صحیح نو یو عربی راولېګو چې ته د مسلمانانو د لشکره کې پاتې شه د دوی کردار څه دی د دوی خصوصیات څه دي د دوی اخلاق او اقدار او روزمره ژوندۍ څنګه تیریږي هغه راغی او 30 غنټې پسې یو جواب ولیکه چرأيتهم ناسا بالليل رهبان وبالنهار فرسان ان سرق ابن امير قطعوه وان زنا رجموه بس دغه مختصر ریپورت رأيتهم ناسا بالليل رهبان وبالنهار فرسان ودا داس خلق دے چې د ورځې لګیا دي ایکسرسایز کوي جنگي مشکونه کوي څه کوي دغه د عصر تقاضا ده دغه وسته د عصر تقاضا ده هغه تقاضا پوره کوي وبالليل رهبان او د شپې لګیا دي عبادت او بندگی کوي ان سرق ابن امیر قطعوه د قانون حکمرانی دوی کې دومره غالی او لوړه ده کړه دوی د بادشاہ بچو غلاو کی قانون ورته ایکولی اپلای کیږي د قانون سزا نه بچ کېده نشي او که زناکاریو کې بیا هم سزا نه بچ کېده نشي هغه جرنیل ورته وایي چې دغه د کم قوم کرداري فسيملك موضع قدمي هاتين دوی سره جنگ کول اساسان تبا کولی نو دو شیونه یو دا چې د عصر تقاضا باندې ستا تیارې سره ده دویم دا چې د قانون حکمرانی سره ده او دریم دا چې الله سره ستا تعلق سره مضبوط دی د الله د بندګۍ په اساس ستا تعلق نو کدا درې واړه شوینه په کوم قوم کې امراغل کوم مسلمان هغه قوم به آباد او خاد وي ازما په خیال مونږ کې درې واړه به راغل کړه نو خو الله سره تعلق شته کښتا لږ زور سره وای نو خو الله سره تعلق شته نمبر اول نو د قانون حکمرانی شته د قانون حکمرانی شته ما دې مرګورو ته وای مې د پولیټیکل ساينس والے ولطیفه لیکي چې لا گورنز دی پور اینڈ ریچ گورنز دی لا قانون لګیا دی غریبانان چلی امالدار لګیا دی قانون چلی قانون لګیا دی سوچ چلی غریبانان چلی ها امالدار لګیا قانون چلی اوس قانون دا غریب پس زر په منډه راورسي مالدار پس نه راسي بلکې مالدار درسي الته کم ځای نه کم منبع چې قانون راغلی غوړه له پوز نشتاو کی دا په دې غاړه ورتاو کوي صحیح دا په دې غاړه چې کوم ځای د قانون دغه حیثیت وي خدای سره تعلق د قرنګي وي د عصر تقاضې نه پوره کیږي نو بیا موږ جمعات کې دعا وکړي سوګو دعا وکړي خدای دې مسلمان امت کامیاب کړي نو موږ مرګره دعا وکړو لاس کته ازان مستړی کوا از بنده حرکت واس خداون برکت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم به د فکر بدلون نه ولا د خپل کردار بدلون را ولا به الله تعالی نه غواړه چې او الله اوس ما سره الله تعالی بالکل کوم ولنا تاسو همت خو کړل نو چې موږ بالکل همت نکو لکه شړې کې د خدای ته دغه سناسو صحیح او دا شی د عقیده هم خلاف دی دا شی د عقیده او د عقیده مقتضیات خلاف دی ځکه زمونږ عقیده ګډوډ ده مونږ چې څه شي کې کامیابی حاصله کو یا په خپل برتانو لاسو چې کوم دران شي بس خدای ته د قرنګي منزور ونه نو موږ د غړوان به خبر خو په خدای وروانه وروه خو چې کوم ځای په خساره کې شانه خدای له پوغو ورواچي دا خدای ته د قرنګي منزور وه صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي حدیث کې چې المؤمن القوي خير
واحب الى الله من المؤمن الضعيف. یو مضبوط او قوي مسلمان د ژوند هر میدان کې دا الله ته خوښوم دی، دا الله په نظر کې بهتر هم دی کمزوري مسلمان مقابله کې. خو مسلمان بیا مسلمان دی، کمزور هم دی بیا متنزیو. پیغمبر فرمایي فی کل خیر، چې کافر له په د باندې ترجیح نه ورکړي دی بیا مسلمان دی اگر چې کمزور دی. دیو جو فرمایل وفي کل خیر. ځکه سوچ لګیا دي کافر له ترجیح ورکړي مسلمان باندې، دي ته وایي مخذلین. سوي ورته مخذلین. او سوچ لګیا دي مسلمان یری د دینه چې نه نه داسې چرته کیږي تا ته پته نشته، دي ته وایي مرجفین. مرجف منافق یا مخذل منافق وي، مرجف منافق وي او مخذل منافق وي. نو عزیزانو نه به مسلمان ډسکریج کې حوصله والا ورکوا چې مرګریا د دنیا سے not the end of the world. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي. احرص علی ما ينفعك، ته حریص یا ته ایگر شا ته انکشیس شا، گریډی نه ته انکشیس شا ته ایگر شا. احرص علی ما ينفعك، ته ایگر شا ته همتو کا دا کار د کولو چې کم تعالی پاره نه په بخښ دی او شریعت کې جایز دی. ولا ته نو معنا یعنی پلانینګ کا، منصوبه برابر کا، خپل فکر استعمال کا، عقل و منطق استعمال کا، د چا د ایکسپیرینس نه استفاده وکا، چا نه مشوره واخلا. حضور پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې استرشد العاقل ترشدو والا فتندمو، د یو میدان د عقل من ترشاد او هدایت حاصل کا. استرشدو باب استفعال کی طلب وی، باب استفعال کی طلب وی. استر او رشد دس شی نو زه په انګریزي کې ترجمه کوم مین هو د رشد. ها دې معنا د رشد هدایت نه، هدایت خو ګایډنس دی. د رشد ترجمه کوم مین هو سړیتوب. رشد معنا ده څه شي؟ مین هو سړیتوب. نو حضور پاک فرمایي چې استرشد العاقل، سړیتوب طلب کدا عقل من سړی نه. نو چې میدان د ټیکنالوژي کې نو دې سړی بڼم به معلومه چې ټیکنالوژي د میدان سړی څوک دی، نه هغه نه به سړیتوب دکې. د میډیکل فیلډ سړی څوک دی، هغه نه به سړیتوب دکې. د ساينس د میدان سړی څوک دی، هغه نه به سړیتوب دکې. د دین د میدان سړی څوک دی، هغه نه به سړیتوب دکې. دی وجه خو تقوا له لوی دخل فتوا کې هم، تقوا له لوی دخل فتوا. مونږ د عربو لانه فتوا اخلو لږ زور سره، مونږ د عملی مفتی نه فتوا اخلو، مفتی فرید صاحب نه فتوا اخلو. چا نه اخلو؟ مفتی فرید صاحب نه فتوا اخلو. اوس خو ما په خیال د ټولو مدرسو جوړې ټوکړې یې خېدي د مفتیان وګای دی الته نو ټولې پکې نو لري په فوج کال تیریږي او سره 50 راځي. صحیح یو سره 50 راځي. الله تعالی دې موافق وکړي. حالانکه دا افتاء دا د کورس سره تعلق نه، ممارسه سره تعلق ساتي. شکر وباسه. نوے فرمائے چې استرشد العاقل ترشدو والا فتندمو، سړی توب طلب کا العاقل د پوهان سره نه. قران کریم فرمایي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الله تعالی فرمایي فاسالو اهل الذکر. انټنشنلی پرپز دی د قران هر کلمه د اعجاز ډکه ده او خدای پرپز لی مقصدی طور د لفظ استعمال کړ ذکر. فاسالو اهل الذکر او ذکر دی په معنا د سکل دی، ذکر دی په معنا د سکل د فنی مهارت. الله تعالی فرمای فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که په یو کار نه پوهیږي د فنی ماهر نه تاسو کا، که په یو کار نه پوهیږي د فنی ماهر نه تاسو کا. اوس د دین مسله دا به د پروفیسور څخه نه تاسو، دا به د یو با عمل مفتی نه تاسو. تبع عمل په دې مغرب کې لوی مصیبت دقه ده. چلته د عرب دي، څوک ډاکټر دي، څوک انجینر، مفتیان جوړ دي. مونږ هم ورپسې یو ځکه چې هغه عربي خو وردي، نو چې عربي ول وردي نو بچ څوک دوه عربی یو سړي په عربی کې بل چا تکنزل کوله ورته دعاګانې کولې. څومره خسنه ده دا څه کولې قرآن وایي. صحیح نازیدانو قرآن کریم فرمایل فصلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د فن او د میدان له پوهان نه تاسو کا که یو کار باندې نه پوهیږي. حضور پاک فرمایي استرشد العاقل ترشدوا والا فتندموا. د میدان او د فیل د عقل نه پته ولګوا ترشدوا، سړی توب بدر کې راشي. صبر راشي،
سړیتوب بدر کې راشي، رشد به حاصل کې. رشد معنا سړیتوب. چې آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد حیزم است. مولانا فرمائیں چې می بینی خلاف آدمن، نیست آدم در خلاف آدمن. هغه وی دا اکثریت د خلکو چې ګوري دنیا کې دا آدم نه دي، دا ضد آدم دي. دا آدم نه دي، دا ضد آدم دي. ځکه هغه ورپسې وایي چې آدمی را آدمیت لازم است. آدم له خو آدمیت پکار دی، انسان له انسانیت پکار دی، سړی له سړیتوب پکار دی. زما یو رشتہ دار دی، هغه ته مې ورځ ډوډۍ کې شین مرچکې پیش کړ. څه شي؟ شین مرچکې. نو ما ورته هغه به مرچکې نه خورم، ډېر ما دا اخره نه، ما بالکل خوږ مرچکې د لکه د بنډای په شان. نو بیا خو نه خورم. ما ولې وې مرچکې تریخواله نه ده لکه سړی کې سړیتوب نه. نو آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد حیزم است. اگربتی کراواله او تیله او اور په واچه او خوشبوئی پیدا نکړه، نو دا اگربتی د تیله دا خسته دا به میدان ته ورځول غواړي. نو وای آدمی را آدمیت لازم است. او هغه بیا مزید ور په ذکر کوي. مولانا روم رحمه الله دا ډېر پوهان سړیو، دا ډېر پوهه سړیو، دا صاحب بصیرت او فراست سړیو. نو به ور پسې ذکر کوي چې اهل دنیا کافرانه مطلقاً، اهل دنیا کافرانه مطلقاً، روز و شب در شقشق در بقبقن. مطلق شی او شی مطلق. الحمدلله شته پکې نشته، وای نشته پکې، خدای دې رحم وکړي. الحمدلله پکې نشته. مولا حسن او میرزاید مولوی شه نو څه پکې شته؟ ها ناوی چې اهل دنیا کافرانه مطلقاً، روز و شب در چقچقو در بقبقن. هغه وی اهل دنیا چو سگه دیوانه ان، دور باش از او چونیل فرزانه ان. چې چا ځان صرف دنیا ته وقف کړی دی، دنیا او دنیادارای کې لګیا سحر نه ماښام او ماښام نه سحر پورې. هغه وی دا داسې لکه لیونی سپی. اهل دنیا چو سگه دیوانه ان، دې کې سړیتوب نشته، دې کې سړیتوب انسانیت نشته. دا خو مادي حیوانات دي. دا څه دي؟ مادي حیوان. نن دنیا مادي حیوانیت پسې روانه ده. مونږ په یو غاړه تبایو، هغه په بل غاړه تبایو. بالکل مادي حیوانات دي. الګ تاو کتل بس خالص مادي حیوانات دي. ځکه د سیکولر ساينسز خو اپروچ انویزیبل شی ته نه، انویزیبل شی منی نه، غیر مرئی شی نه باندې یقین نه ساتي. د الله تعالی سره خلک په خدای یقین ساتي، حالانکه هم د غیر مرئی خدای داسې حقیقت ته چې انکار نه شي کولای. د دې وجه په ډالر باندې لیکلي ټرست ان ګاډ، سری کلی ټرست ان ګاډ. او ما مرګرو ته مې دغه عقیده مضبوطه ده، خدای باندې عقیده مضبوطه ده. ځکه چې پینځره سوره وګټي نو بیا په سټرډے او سنټے باندې ټول اخلاصي. پینځره چې وګټي نو بیا دغه کې څه کوي؟ خلاصي یې لګي عیاشي کوي، بچي ور سره خزه ور سره، دوستان ور سره دي، چرته بیچ ته دي یا چرته پارک ته دي یا چرته ډیزنی لینډ ته دي. وای دا سورم چې ګټلي بیا بل ور سره تیل پیسې هم نه، بل د تیل پیسې هم نشي گاډي کې واچي غم چانه بارو کې چانه به $20 راکا تیل نشته را سره. صحیح. بیا پینځره کې سورو غټي هغه $20 به کې خلاص کی او چکر پکې ولګي. صحیح. نو ما دغه تر دغه هله پورې د عقیده برابر ټرست ان ګاډ. او دی وجه دغه مالدار سړی هم میجارټي داسې وي چې میراث نه پری دي. میراث نه مونږ لګیاو زمکه جمع کوو، مونږ لګیاو زمکه جمع کوو. نو هر یو سړی منګه کا خاور کنا بس بیٹھ دیش لیٹ ون شوڈ فل اپ دی بلینکس. صحیح. خالی جگہوں کو مسجد سے باہر پور کریں، جماعت کے دن نہ نو اغوی بیا میراث نه پریدي. اې د مرګ نه مخکې وصیت ولیکي چې زما د دومره پراپرټي ده، د دومره محکمه صحت ته ورکړي، دومره محکمه تعلیم ته ورکړي. دې باندې یو پارک والے چې خلک پکې لګي، پلی ګراوند پکې وکي. لکه دلته خلک لګیای اسوباړي چلی په سړکونو باندې، چا د ګاډي شیشه ماته، چا په سر ولګي، چا د ګاډي شیشه ماته د چا په سر ولګي. نو موږ بیا ګیله کوو. نو ماشومان خو به داسې زونه ونی چې ځای ورته پرووایډ نه لري، سبق کوي ځای ورته پرووایډ نه لري. ها نه هغه لیوینګ سپیریټ خو کې شته، د ژوند تیرولو هغه سپیریټ پکې شته. اوس د هغه ژوند تیرولو او د هغه د عملي کولو بل ځای میدان ورته نه، په سړک بلګیای نو چا به ګاډي شیشه ماتي، چا به سترګې لګېدلې. نو اوی لګیای وصیت کی چې زما د پراپرټي باندې یو پارک والے، زما د پراپرټي باندې میوزیم جوړ کړي، زما د پراپرټي باندې لایبرری جوړ کړي. او دا غوي لایبرری زما استاد لایبرری په شان ني چې افتتاحي وشي او بیا په کې څوک ویني نه، ځکه د خلکو
ته باندې وګورې په لکونو خلک به یو ایرپورټ کې ناشتي مجلې ته شور واوري هر یو سړی لګیای هر یو خزه لګیای هر یو بچی لګیای خپل سټډي کوي دومره خلک باندې لکه تاسو سره راشي د یو سړی د ساده आवाज نه بغیر بل आवाज نه راځي ځکه که یو سړی بل سره خبره لګه تیز وکړه نو چې دوه خبرې تیز وکړي نو لس کسان داسې برن ورته وګوري صحیح او بیا په دویمه خبره دا یې سوچ دی چې هی هیز سم سایکو پرابلم د دې سړي سره نفسیاتي مسله ده د دې سړي سره لکه مونږ چې دا پاگل دی دا سره لیونه دی د دې سره نفسیاتي مسله ده ځکه دا پته یې کتاب ګورم دا بل اخبار ګوري دا بل لګیا دی رساله ګوري دا بل خپل لیپ ټاپ سره لګیا دی خپل کمپیوټر باندې خپل کار کوي خو دې لګیا دی تیز خبرې کوي چې ما ډسټرب کوي عزیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کی چې الله تعالی دې مونږ کې مین نو هغه په یو ایکستریم باندې تباہ برباد دي مونږ په بل ایکستریم باندې تباہ بر بیلنس او توازن نه مونږ برقرار ساتل او دا غي برقرار ساتل دي نو زمونږ اخرت خدای ان شاء الله آباد کی خو دنیا متباہ برباد ده او دا غي دنیا آباد ده اخرت بیڑا غرق ده ای دنیا آباد ده د اخرت بیڑا غرق ده مونږ ان شاء الله اخرت کې دنیا خو نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابین تپوس کئی وما عدت لها وی تاغیر پارس تیارے کرے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی جواب ورکی چی ما دت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ نمی دیر نفلی عبادات کرے دے نفلی صدقے روزے او منزل میں ندی کری الا انی احب اللہ ورسولہ اللہ پیغمبر بانے میں عقید مضبوط دا محبت میں ورسر کامل مکمل دزرد اخلاص میں خدای خوخ دے د زړه د اخلاص مې رسول پاک خوښ دی د زړه د اخلاص مې خدای خوښ دی د زړه د اخلاص مې رسول پاک پیغمبر علیه السلام ورته مرګري ته خو بیا کامیاب المرء مع من احبه ته بیا څه پوښتنه کې ته په قیامت کې خدای سره پیغمبر سره وي او قران کریم فرمایل و من یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويكم خلق چې د الله اطاعت کوي او د الله د پیغمبر اطاعت کوي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم دای په قیامت کې دا چا ملګری چې الله غوي باندې انعام کړی دی من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سلور طبقه او تاسو وای دا حصر عقلی دی نه استقرایی دی دا عقلی دی جزاک الله دا حصر عقلی دی خو طبقات 15 دي حصر عقلی دی خو طبقات 15 دي ځکه د شهدا او تفسیر کې در شاه صاحب رحمت الله علیه لیکي چې شهدا هم علماء الكتاب والسنه دا د قران او سنت علماء هم دي as well as martyred in the path of Allah سبحانه و تعالی که څنګه چې شهید هغه چې د الله لار کې شهید شوی دی چې د الله لار کې شهید شوی دی د حق لپاره معرکه کې شهید شوی دی لکه څنګه چې هغه شهید دی د قرانګي د شهدا پلوونو د شاهدو د جمع وسط شاهد او شاهد معنا گواه او گواہی څوک کوي د علم په اساس کوي گواہی څوک کوي څه پاتې کوي د جهل په اساس باندې گواہی جایز ده نه ده جایز خو یو ګونه علم بدوي په دې خبره بیا به گواہی کې نه دی وجه اطلاق د شهدا او علما باندې کې او كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس تاسو د انسانيت معلمین دي تاسو د انسانيت استادان دي حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي شهدا په معنا د علما بهر تقدیر عظم کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك الله فرمایي ما تاسو لا هغه دین به تور شریعت او به تور قانون درکړی دی شریعت شرع يشرع شرعا لغوي معنی څه ده لغوي معنی څه ده شرع يشرع شرعا ومنه الشارع شارع عام لوی لارې ته وای فری وې ته یا موټر وې ته شارع عام وای څه ورته شرع يشرع لار استل شرع يشرع لار استل نو الله تعالی فرمای چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك دا تفسیر ګوره مونږ پکې ویلي دي
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالی فرمائے تاسو پارا ما آغا دین لارا جوڑ کرے ستاسو موٹر وے آغا دین لے ستاسو فری وے آغا دین لے ستاسو ہائی وے آغا دین لے ستاسو شارع عام آغا دین لے ستاسو تګلار هغه دین له چکم دین الله نوح علیہ السلام ته ورکړو ته چتلک کې د ژوند په اساس نو په کومه لار بکې د نوح په لار د چا په لار د نوح په لار شرع لكم من الدين ادي وجه شاه رحمت الله علیه فرمای باب ما جاء نسل الدين واحد والشرائع مختلفه چې اصل دین یو د ټولو پیغمبرانو شریعتونه مختلف دي اصل دین ټولو پیغمبرانو یو دی د نوح علیہ السلام دین د ابراهیم علیہ السلام دین د موسی او عیسی علیهم الصلوات والتسلیمات دین او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلوات والسلام د دې وجه ټول انبیاء ته رونه د بنو علات وای نحن معاشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امهاتنا شتا. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې مونږ پیغمبران تاسو رونه لکه علاتی چې د پلار یو وی مین دی مختلف وي د پلار یو وی علاتی رونه وای ورته سو ورته الله تاسو میراث وای کنه وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو انه اول ما يقبض من امتي چې علمي میراث دا ډوم بنه علم چې زموږ امت نه باغسته شي بس چې میراث باندې مولیان بیان پويږي قیامت باندې دی بیا الله الله کوه. عزیزانو عرض مې کوو تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی و شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ما تاسو له هغه دین شارع عام جوړ کړی دی هغه دین می تعالی پارا ستا امت د پارا فری وے او موټر وے جوړ کړی دا لازم دي چې هغه باندې لګو کی کم دین چې الله ور کړو نوح علیہ السلام ته والذي اوحینا الیک اوس دا والذي اوحینا الیک یو خو اسلوب بدل شرع لكم من الدين لفظ ما وصى به نوح ورپسې بیا الله وما وصينا به ابراهيم وموسى للتهم وصينا خو په دې مېس کې وی والذي اوحينا اليك موصول هم بدل کړه ما فزای الذي موصول هم بدل کړه ما فزای الذي او لفظ هم بدل کړه وصينا فزای باندې اوحينا څه شي پته ولګیدا چې ها اصلي دین خو ټول پیغمبرانو ته یو ورکړی شوی دی خو دې پیغمبر ته اضافي شوی نه ورکړی شوی دی دې پیغمبر ته اضافي شوی نه ورکړی شوی دی اتم او اکمل نظام ورکړی شوی دی دی وجه د ما موصول په الذي باندې بدل کو وصينا کلمه په اوحینا باندې بدل کړه چې نو ته ایکسترا ورکړی شوی دی او وجه دار دا معقوله ده منطقي او لاجیکل ده چې ایکسترا اضافي شوی نه ورته ورکړي ټول پیغمبران قومي پیغمبرانو دا بین الاقوامي پیغمبر دي ټول پیغمبرانو وقتی پیغمبرانو دا عالمی پیغمبر دی for every time the هر وخت لپاره until the day of judgment until the last day of this universal system د دې دنیا د نظام د قیام پورې د انسانیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وجه اسلوب بدل کړ چې شرع لكم من الدين ما وصى الله تعالی کوم له قران باندې پوهه راکړه هر یو کلمه چې غوي چې د الله کتاب هر کلمه وای د الله کتاب اس شکر کې نشته شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك او هغه دین چې کوم ما ته وحی کړی دی و ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى او هغه دین چې کوم مونږ وصیت کړو ابراهيم موسی او عيسى ته اوس لفظ وصیت ته ویل ارګي ترجمه سکی ویل خدای په معنا د ویل نه ده په معنا د ordained په معنا د ordained شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى خد ordained پر لفظ وصیت د وجوب تقاضا کوي ځکه وصیت واجب العمل دی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه چې دا کلمه د وصیت تقاضا ده کې چې دا واجب العمل لکوایلټ ده فانه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نو قرآن کریم فرمائے شرع لكم
من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى او هغه دین چې کوم ورکړ ابراهيم ته موسی ته عيسى ته عليهم الصلوات والتسليمات. اوس اختصاص د دې سرور پیغمبرانو د نوح د ابراهيم د موسی او د عيسى داغه وجه دا چې یو خدا پیغمبران ټول دغه خطیو پیغمبران ټول دا خطیو. دویمه دا چې دوی اتباع په یو صورت یا په دویم صورت دا خطه کې موجود او دریمه دا چې دا معروف پیغمبران ټول پیژندل ایون اهل مکه هم پیژندل. ابراهیم نو واقفو، موسی نو واقفو، عیسی نو واقفو، نوح نو واقفو علیهم الصلوات والتسلیمات. دوی فرمایل چې وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقام يقيم اقامه. اقامت په معنا ده کھڑا کرنا، اردو کې ترجمه کیږي ادرول نیغول. ادرول نیغول الله تعالی دا دین ادروي یوا او دغه معنا اقام يقيم اقامه کھڑا رکھنا، کڑا رکھنا مستقیم رکھنا. دا دین نیغو ساتای. انقیم الدین مانا دا دین نیغو کگوئی را کگوئی ماں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق چې د معاشره د تقاضو پاساس د دې دین پاساس کې بدلون مراولا د دې دین بنیاد کې بدلون مرا دا د وړو پښو نه ده چې په خپل مرزه بيداستا وراتاوي د نیغو ساته دسو کا نیغو ساته. او د دین لفظ استقامت ته استقیم علی ولو قتلت او حرقت او صلبت. انقیم الدین چې دا دین نه غساتا یا دا دین نه غدروا د اپرایټ پوزیشن تراول. او بل معنی دا اقام یقیم اقامتن اقامت دین اصطلاح د ټول نه اول بر صغیر کې استعمال کړ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد. او هغه چې دا اصطلاح استعمال کړ هغه نه بعد مفکرین ته واغسته. نو وی فرمایل چې ان اقیم الدین دا دین اقامت کوي یعنی امپلیمنٹ کوي نافذ کا په شخصي ژوند کې، په خاندانی ژوند کې، په معاشرتی ژوند کې، په معاشي ژوند کې، په سیاسي ژوند کې، د ژوند په هر میدان کې دا دین عملی کا. نو کته فرد نو په ځان لاګو کا، کته د خاندان مشر نو په خاندان لاګو کا، کته د معاشري لیډر نو په معاشره باندې لاګي کا سماجی انداز سره. کته د معیشت په میدان کې په خپل معیشت امپلیمنٹ کا، کله سیاست میدان کې قدرت در سره الته امپلیمنٹ کا. ان اقیم الدین ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه. ولا عام طور تاسو مفسرین لیکي چې دې کې فرقې م پیدا کوي. خبره ده ولا تتفرقوا فيه دې کې فرقې م پیدا کوي دا خبره ده. خو دین اوله معنی یو بل ده چې ولا تتفرقوا فيه په دې دین کې دنه تفرق مکوي. نو په دین کې دنه تفرق داره چې میټا میټا حف حف اور کړوا کړوا توف توف چې کوم شی خوږي هغه سینې سره ولګوا، که کوم چیز کې لګون سختي هغه نه به صرف نظر کو په یو غاړه کې روان شه. صحیح بیا وایي چې نه سیاسي میدان کې سکیولریزم پکار دی. سیاسي میدان کې څه پکار دی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ تعالی فرمائے دا پک اینڈ چوز کول دا اللہ دین کی سکول پک اینڈ چوز کول چې کوم شه د فائدې ده هغه واخلا، کتابانه څه نقصان راځي هغه بیا بالای بام کیدا. دې ته وایي تفرق. ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين. مشرک بده خفن ده چې تلګیای خلکو ته مزداوت ورکه، تلګیای خلکو ته دروجی فضائل بیانې. مشرک او کافر په دې نه درديږي چې خلکو له تسبیحات ورکه. مشرک او کافر ته دا خبره ډیره ګرانه ده چې توای چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. والله تعالی فرمای په داسې حالاتو کې الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. الله تعالی فرمای چې څوک زما خوخي یهدی الیه من یشاء،
چې څوک زما خوخوي الله یجتبی الیه من یشاء ځان طرف ته راکش کوم ځان طرف ته را اټریکټ کوم ځان طرف ته راحکم ويهدي الیه من ينيب او چا کې چې هدایت وي الله تعالی ول خپل جانب ته هدایت ورکړي الله تعالی تاسو ټول ډیر خیر درکړي خدای مو ډیر زیات خوشاله کا الله ر دنیا او آخرت خوشاله ورته نصیب وګرځي پروردګار هم تاسو ټول له فتنو او آفات او بلیاتو خپل حفظ او امان کې محفوظ مامون وساتي الله تعالی دا ملک خاد او آباد کی الله تعالی ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي ځکه عزیزانو جنگونه چې کیږي نو ټول دنیا کې چرته امن نه صحیح او دا شی مشاهده کیږي هغه چاته چې څوک دنیا کې ګرځي چې دې شی هغه افټر شاکس څومره ناکاره افټر شاکس دي څومره ناکاره افټر شاکس دي چې په کوم ایرپورټ باندې ګوزيږي مخکې رمضان ورته تیار ساتي چې په نه هاو ټو سوي سمثینګ چې زل ترا خلم اوس پته نشته چې زه به د کم مراحل نه تیریږم او بیا خصوصیت سره چې زما په شاندګي پر خو دې هر پټکې دیم والے ادګیره دې پر خو دې پټکې دیم والے نو بیا یو مس بی ریډی فار او چې ویزټ دیم کړی د پاکستان یا د سعودي عرب یا د یو اهم اسلامي ملک نو بس بیا د تاسو کې ته چرته لوي ته چا سره ملاو شي سوره کسان زور تاسو خو لکونو خلکو سره ملاو شي ته ورته مې 3 مليون سره خو ملاو شم سعودي عرب کې او بیا په لکونو سره ملاو شم پاکستان کې بار ته دې الله تعالی دنیا کې امن او سلامتی راولي الله دې امن او عافیت راولي خدای دې انسانيت محفوظ کی الله تعالی دې اسلامیت محفوظ کی الله تعالی دې مسلمانان محفوظ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین